په جمع باندې پی ټی آی ته چې کوم دی نو اوټ یې کړی دی خو آیا پی ټی آی خو هېڅ ترقیاتي کارونه په دې علاقه کې ونه کړل. دې به حوالې ته تاسو څه ویل غواړئ؟ د علاقې مشران او نوجوانان دغه ګیله کوي چې کوم سلیکټ کړي مشران دي هغه صرف چې کوم دی نو جنازو ته راځي یا دعاګانو ته راځي یا هېڅ ترقیاتي کارونه چې کوم دي هغه یې ونه کړل. کوم چې ترقیاتي کارونه مخکې د پرویز خټک په دور کې شي هغه هم چې کوم دی نو کمپلیټ نه شول او هغسې نیمګړي پاتې دي. دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ تاسو یو اخري تپوس کوم چې یاره مخکې به چې کوم ځای کې د پی ټی آی جلسه یا جلوس نو د نظامپور علاقې نه به ډېر په وافر مقدار سره ډېر په ګڼ تعداد سره خلک هغه جلسې ته تلل هغه جلوس ته تلل. اوس چې کله جلسه او جلوس وي نو ډېر په کم تعداد سره یعنې یو څو ګاډي محدود ګاډي ځي هغه صرف ځي یعنې هغه رش هغه دغه خلکو نشته جذبه ادا ولې نه جذبه کی مثال خبره مخکې به چې کوم پرویز خټک کال ورکو نو ډېر په ګڼ تعداد به خلک تلل. اوس یمین صاحب کال ورکي د پروټیسټ نو بالکل ډېر په کم مقدار سره خلک ځي یعنې مخکې به چې 100 ګاډي تلل نو اوس 3 ګاډي ځي لکه دومره غټ فرق ولې رالو؟ موږ خان سره دعاګانې دي مونږ بچونکې خبره د علاقې په سطح کوو. آیا تاسو څه وی چې مونږ چې لکه پرویز خټک ته غټ شکست ورکړی دی آیا دا زمونږ غټه غلطي ده یا د علاقې په ترقۍ کې زمونږ رکاوټ راوستی دی؟ دې حوالې سره څه ویل غواړي؟ بالکل جی ګوره دا زه تاسو ته بار بار زه دا یو خبره به زه به د حق خبره هم کوم. خټک صاحب یو ډېر قابل ترین شخصیت و ډېر پوهه کس و ډېر زیات ډیولپمنٹ کارونه یې کړي دي په خوړه باندې کار کړی خټک صاحب کړی. फ्यूचर में टीचर बनने का सुनहरी मौका मैट्रिक में टॉप करने वाले तलबा व तालिबात स्टूडेंट अप्लाई करें. साइंस के अलावा आर्ट्स के तलबा व तालिबात भी अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्ट होने के बाद 1 साल का मुकम्मल कोर्स जो कि इंटरनेशनल मेयारी टीचर बनने के लिए जरूरी है. ट्रेनिंग सिर्फ हफ्ते में 1 बार दी जाएगी. स्टूडेंट को महाना स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा. तो अब देर किस बात की, अभी वीडियो के ऊपर लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म फिल करें. मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें. मोहम्मद रिजवान खटक 9231928674. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګر عمر جمشید یم او دا وخت سره چې کوم یو نوجوان موجود دی امید لرم چې تاسو به پیژنئ. دا د علاقه نظامپور یو معروف سیاسي غړی چې دا د هغه زوی دی ماجد بای زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی عمر ماجد بای څنګه ښه؟ ټیک ټاک جی الله کرم دی خپل ښه. شکر الحمدلله. تاسو خو به پی ټی آی سپورټ کوله او د پی ټی آی تاسو سرګرم کارکون یئ او زه تاسو ګورم چې تاسو په مختلفو جلسونو کې تاسو هم زه وینم خو زه دا تاسو سره دا خبره کوم چې تاسو مونږ په جمع باندې پی ټی آی ته چې کوم دی نو اوټ یې کړی دی خو آیا پی ټی آی خو هېڅ ترقیاتي کارونه په دې علاقه کې ونه کړل. دې به حوالې ته تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمر بھائی زه تاسو ته د ټولو نه اول خبر دا کوم بالکل جی مونږ ښه ایکسایټډ یو بالکل پرجوش ټولو خلکو پی ټی آی سپورټ کړي ده ووټ یې ورکړی دی خو چونکې د وخت سره داسې مسایل شته دی یا اوسه پورې هم چې کې اس قسم ته یا ډیولپمنټل کارونو ته مطلب موږ ته موقع نه ده میلاو خو امید دی انشاءالله چې د وخت سره به دا مسایل چې څومره هم دي دا به حل کېږي او څومره ډیولپمنټل کارونه دي نو امید دی چې انشاءالله دا فیوچر کې وبکړي انشاءالله. د علاقې مشران او نوجوانان دغه ګیله کوي چې کوم سلیکټ کړي مشران دي هغه صرف چې کوم دی نو جنازو ته راځي یا دعاګانو ته راځي یا هېڅ ترقیاتي کارونه چې کوم دي هغه یې ونه کړل. کوم چې ترقیاتي کارونه مخکې د پرویز خټک په دور کې شي هغه هم چې کوم دی نو کمپلیټ نه شول او هغسې نیمګړي پاتې دي. دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ بالکل جی دا خبره صحیح ده. د نوجوانانو ګیله شکوا هم دا هم صحیح ده خو چونکې ما تاسو ته ذکر وکړو دې نه مخکې چې څه داسې مسایل شته دی چې هغې په وجه باندې مونږ ډیولپمنټل کارونه یا نه دي شروع کړي نو امید دی انشاءالله چې دا کومې ګیلې شکوې دي دا به د وخت سره حل کېږي. زه منم نوجوانان د ډسخټ کېږي نه دا به انشاءالله وخت سره حل کېږي او مونږ یې یقین دهاني ورکوو چې انشاءالله چې څومره هم دا ډیولپمنټل کارونه پاتې دي که هغه روډ دی که هغه مطلب نور څه داسې ډیولپ کارونه دي نو امید دی چې انشاءالله هغه به زر تر زره حل شي او بقیا نور څه ګراوند باندې فلحال ځکه څه نشته چې تاسو وینئ ملکي حالات ډېر زیات کرایسس دي ملک ته هم ډېر های لیول باندې کرایسس پیدا کیږي او لګیا دي څه ګذشته مسایل پیدا دي پاتې شوي دي هغه هم اوس هغه کوشش کوي حل کېدو کې نو امید دی چې انشاءالله دا به مستقبل کې زر تر زره پورې حل شي او زه نوجوانانو ته دا یم چې تاسو ډېر سرګېږئ ما انشاءالله الله به خیر کړي. بله تاسو یو اخري تپوس کوم
چې یاره مخکې به چې کوم ځای کې د پی ټی آی جلسه یا جلوس نو د نظامپور علاقې نه ډېر په وافر مقدار سره ډېر په ګڼ تعداد سره خلک هغه جلسې ته تلل هغه جلوس ته تلل. اوس چې کله جلسه او جلوس وي نو ډېر په کم تعداد سره یعنی یو څو ګاډي محدود ګاډي ځي هغه صرف ځي یعنی هغه رش هغه دغه خلکو نشته جذبه ادا ولي نه جذبه خو خیر شته دی خو چا مجبوري شي څوک وینه په موقع باندې یا نور هم خلک زیات تر خیر سب فاینانشلی مسلې دي لکه څوک مینیج کوي شي یا څوک نشي مینیج کوي کنه او جذبه شته خو چونکې مسایل هم ډیر دي او خلک خپل کارونو کې خپل مصروفیاتو کې دي نو دې په وجه باندې هغه چې کوم میجارټي اکثریتي خلک یو نو هغه به اوس نشي راوتلی. موږ د دې پروټیسټ حواله سره خبرې وکړي چې کله چې پروټیسټ حواله سره چې یمین ګنډاپور سیب کال ورکی مثال خبره مخکې به چې کوم پرویز خټک کال ورکو نو ډېر په ګڼ تعداد به خلک تلل اوس یمین سیب کال ورکی د پروټیسټ نو بالکل ډېر په کم مقدار سره خلک زی یعنی مخکې به چې سل ګاډي تلل اوس درې ګاډي زی لکه دومره غټ فرق ولې رالو. پرویز خان بالکل جی دی کې شک نشته حقیقت بوم یو پرویز خان یو ډیر زبردست یو پویا یو منجا هوا سیاستدانو او دغه ایڈمنسټریشن کې هیڅ په قسم تام سفر نو خو بس خیر دا هغه خپل یو سوچ او یو فکر او پویدو موږ غي باره کې دا څه نشو ویل چې ګنغه د فیصله ویل کړي هغه پویدو او د ګنډاپور سے په ایڈمنسټریشن کې او د خټک سے په ایڈمنسټریشن کې ډول لوی فرق دی. بالکل هغه ټیم کې ماته ته وای چې خلک ډیر زیات ایکسایټډ خلکو به هر قسم قرباني ورکوله ځان به رسولو او ټایم به میستلو اوس چونکې زمونږ سی ایم صاحب دی نو هغه لهونده ایڈمنسټریشن لګ داسې کمزورې هونده دی خو بیا هم خیر خلک چې کومه توقع لري نو امید دی چې هغه توقع به ان شاء الله الله تبارک وتعالى پورا کی اور موږ هم دغه دعا کوو چې الله تعالی د خانم رها کی الله د ریلیز کی موږ خان سره دعاګانې دي موږ بچون کې یو منټ موږ بچون کې خبر د علاقې په ستا کو آیا تاسو سوي چې موږ چې لکه پیرس خټک ته غټ شکست ورکړی دی آیا دا زمونږه غټه غلطي ده یا د علاقې په ترقۍ کې زمونږه رکاوټ راوسته دی د حواله سره سویل غواړي. بالکل جی ګوره دا زه تاسو ته بار بار زه دا یو خبره به زه به د حق خبره هم کوم خټک صاحب یو ډېر قابل ترین شخصیت و ډېر پوهه کس و ډېر زیات ډیولپمنټ کارونه یې کړي دي په خوړه باندې کار کړی خټک صاحب کړی دې کې شک نشته. خټک صاحب یو ډېر خدمتګار انسان و هغه یو جذبه وه هغه یو شوق و یو لګن و چې زه د خوړې خلک رویچت کړمه اوره روډ یې کړی مین روډ یې کړی دی د سیدو خیلو طرف نه مانکینې چې کوم روډ کوز شوی دا یې کړی دی هاسپټل یې کړی دي دې نه علاوه ریسکیو یې کړي ده ډیم یې کړی دی په ویلیج سطح باندې چې کوم د الکتریکل مسایل هغه ورکړي ټرانسفارمر یا کمبې یا نور څه داسې کارونه پروټیکشن سولر ټیوبیلز یا نور هم ډیر زیات کارونه یې کړي دي لکه زه دغه ډیر اپریشیټډ کوم په دې باندې ځکه دا د ما قابلیت دی دغه قابلیت تسلیمول هغه چې کوم کارونه کړي هغه د ستاینې لوړ دی چې موږ وستایو. حقیقت دا دی چې هغه سي پوزیشن نه دی چې کوم د خټک صاحب او خټک صاحب پل پاور او خټک صاحب ته خدای پاک د خدمت مقام مر کړی او پاور یې مر کړی وو نو بس زمونم چې ډیر زیات ملګرو دا ماجد صاحب د پی ټی آی حواله سره خبرې اترې وکړي امید لرم تاسو خوښ شي ان شاء الله مزید به ملګرو سره خبرې اترې کیږي د ویډیو کتر ډېر مهرباني خدا آباد اوسئ د الله پامان.